د سارو اغشتل زمن د پیغمبر علیہ السلام د زمانه نه تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې غوا میخه ګډه چیلې چا پتول خرڅه کړې نه ده. د پیغمبر علیہ السلام د زمانه نه اوسه پورې په ټوله دنیا کې غوا میخه ګډه چیلې اوخه چا جمدے پتول خرڅ کړي نه. غوښې پتول خرڅېږي او جمدے څاروي پتول نه خرڅېږي. پته نه لګي چې موجوده خلکو ته چا په ذهن کې دا ور واچو چې دا غوا میخه اوتله او خرڅه کړه. دا پتول دا د شریعت خلاف کار دی. پتول څاروي خرڅول د شریعت خلاف. بل دا څاروي چې سا اخلي او سا پریدي نو دې سا اغشتو کې دې کې په وزن کې کمی زیاتې راځي دوکه پکې راځي. دا شی د شریعت خلاف دی. اغشتون کې د خیال ساتي او خرڅون کې د ځان د شپې کور کې وتلی او خپل ذهن کې د اوساتي چې دا دومره ده نو سټله خبره دی کوي ګاګ سره چې په دونه در کوم دا مو چې دا دونه ده او دونه نه ده. ټول کې پکې سوټ هم د غوښې په نرخ باندې خرڅېږي. سوټه خو سوټه ده خو ده خرید و فروخت شی نه دی. خو دا دوکه هم پکې شوله. او بل دا مې هم اورېدلي دي چې کم گاک میخه اخلی او تلی ته روانه شوه نو 10,000 روپۍ مخکې راکه. که دې خوښه شوه وابهلې، که دې خوښه نه شوه نو دا 10,000 روپۍ دې لو شوې. دا هم حرامي دي. نو د دې حراموالي نه ځان ساتل پکار دي چې کوم ځای په ټول څاروي اغشتل خرڅول کېږي هلته روزه مه وله ځکه دا د شریعت خلاف ده. احتیاط وکړئ، خپل ځان مطمئن کې چې عبادت کې نو د عبادت په طریقه باندې وکړه او د رسمونو رواجونو نه غلطو طریقو نه پکې ځان بچ کا. الله دې په صحیح طریقه باندې د ټولو عباداتو توفیق ټولو ته نصیب کړي. سبحان ربک.